طول درود شريف واي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. رون الله متوجه شيء. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا أرحم المساكين ويا ذا القوة المتين، يا الله يا رحمن يا كريم يا منان يا أحد يا صمد يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ويوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الفاسقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. يا أرحم الراحمين يا أرحم المساكين يا ذا القوة المتين. يا الله يا الله يا ربي يا ربي يا ربي. اللهم صل صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. كريم الله او دو اسمانونو جوړونکي الله او د زمکو پیدا کوونکي الله او د آدم علیه الصلاۃ والسلام نه در نبی علیه السلام پورې بعثت کوونکي الله او د جبريل الله او د میکائیل الله او د قرآن نازلونکي ربا او ستار او غفار الله او غفار الله او رحمان او رحیم الله او غفار الله او زمونږ ټول الله الله زمونږ ټول الله کریم رب زمونږ ختم قبول او منظور کی. الله دا ختم قبول او منظور کی. الله دا ختم قبول او منظور کی. الله بلا سے موقع بانی الله ز ګناګار يم خو زما دي رونو د وجه زمونږ دا ختم قبول کی. د طالبانو د وجه قبول کی. د خوارو د وجه قبول کی. الله سوره مؤمنان ناغلی دي خدای د دې د وجه زمونږ دا دعا قبول کی. الله زمونږ دا ختم قبول او منظور کی. الله پس قبولیت د زمونږ د ټول نه لوی دعا تا ته ملاس نیولې دي. الله مونږ ټول ګناګار یو. الله ټول ګناګار یو. الله ته مو رښتې هم خبر کړی ربا درځي مو خبر کړی الله الله پټوم خبر کړی الله کارم هم خبر کړی الله الله تعالی ته مو خبر کړی موږ نه رضا شي. الله زمونږ نه رضا شي. الله زمونږ نه رضا شي. الله زمونږ ګناونه موږ ته معاف کړي. الله الله زمونږ ګناونه موږ ته معاف کړي. الله الله د دې ټول مسلمانانو د دې جوړو خاطر الله د دې د لاسونو خاطر الله د دې قرآنونو د برکت زمونږ ګناونه موږ ته معاف کړي. الله زمونږ ګناونه موږ ته معاف کړي. الله موږ ټول جرګه باندې راغلي یو خدایا الله دوره لوی جرګه په مقدس مقبل زینی الله موږ ټول خپل ګناونه سره الله ککړ راغلي والله خو الله موږ ته خپل پیغمبر فرمایي چې زمونږ الله دی او یو مېندونه مهربان دی. الله یو مور کزوی ډیر ګناونه وکي
خو چې راشي او مور ته وایي مورو بیا ځان سره راجوخ کړي الله موږ ځان ته 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 راجوخ کړي الله موږ ستانه لري زندگی نه غواړو الله موږ خپل کې الله موږ خپل کې الله موږ خپل بندگی راکړي الله خپل قربت را لراکړي خپل محبت را لراکړي الله زموږ ګړونو کې خپل محبت پیدا کړي د پیغمبر اسلام طریقې په کې پیدا کړي او کریم الله او رحمان او رحیم الله الله کو دنیا کې څوک ډیر جرمونه وکي الله ډیر ګناهونه وکي الله کې چاله ډیر پولی رواني کی خو چې الله جرګه ولا بوزي نه وته سوي ویزه ډیر خپایم خو دې جرګې د وجه مې معاف کو او خپا الله زمونږ د جرګې نه رضا شه الله زمونږ نه رضا شه الله زمونږ نه رضا شه الله د رمضان د خاطر الله د قران د خاطر زمونږ نه خوشاله شي الله زمونږ نه رضا شي الله زمونږ ګناهونه موږ ته معاف کړي الله زمونږ د مور پلار ګناهونه معاف کړي زمونږ د استادانو ګناهونه معاف کړي الله زمونږ د ټولو امتیانو ګناهونه معاف کړي الله د نبی علیہ السلام په ټولو امت باندې رحم وکړي الله دا ختم د خپل رضا سبب وګرځي الله ته زمونږ پریشانای ختمي کړي الله زمونږ اخر خاتمي په ایمان کې مشکلات مو حل کړي دنیا آخرت مو خسته کړي الله د دین خدمت رانوالي الله د باغ او بهار دائم ساتي الله دې کومونو چې قران وی دی وتزکی په قران پوه کې د قران برکات ولور کې الله د انن چې کومونو راغلي دي الله په ډکو چولې دل د رخصت کې خوشاله ولور کې برکتونه ولور کې الله دې رضا شي الله خیرونه ولور کې الله زمونږ او د دې ټولو پریشانای ختمي کی الله زمونږ د دین خدمت والی د خپل قران خدمت رانوالي الله د مسلمانانو ټولو مسلې حل کی الله د ټولو امت مسلې حل کی الله زمونږ په حال باندې رحم وکي نو دا بالله خاتون راغلي دي بیماری دي الله د ټول امت بیماری روغي کی کله چا شوګر دی الله صحت ولا ورکی الله د سینې بیماری د صحت ولا ورکی د مړای مسله د صحت ولا ورکی د چا ګردو کې کانی د صحت ولا ورکی د چا د علم مسله د صحت ولا ورکی د چا په خپو کې بیماری د صحت ولا ورکی یو ملګری دی بیماری دی الله صحت رڼا ول سترګ ولا ورکی چا د علم د پاره دعا غوښتي الله علم نافع ولا ورکی یو ملګری دی بچی دی الله وهي پس وته یاد کی د چا قرضونه دی الله قرضونه اخلاص کی رزق حلال منګ لرا کی یو ملګری دی بار ملک لایسنس ولا ورکی الله د چا دشمنی د صلح ولا وکي ورو دعا کوي پرې کلی کې پرې چم کې زمون چې سوره دشمنی دی الله په صلح بدل کی الله دې قران د برکت صلح وکي دشمنی په صلح بدل کی او الله د چا روزګار نشته روزګار کې برکت واچي د کومو الکانو د لسمو د دې دولسم امتحانونو دی الله غي کامیاب کی د چانه کا اولاد نشته صالح اولاد ولا ورکی اولاد بد عمل تابعداري کی با علم کی طلباء ته دعا وکي الله را طالبان خوشاله کی په مقدس مکه چرته طالبان د دین خدمت کوي الله ته رضا شي تبلیغیان نه رضا شي مجاهدین نه رضا شي موږ مدرسه کې طالبات دی الله ته خوشاله شي الله کو د چا کور نشته خپل کور ولا ورکی رونو ما باندې دا ډیر یو خبرې چې یو سړی اختر را رواني روزه را رواني او د چا کور ني مالک وته کډواله الله دا ډیر ګرانه خدای به کور له کور ورکی الله به کور له کور ورکی الله تاسو رارسته به کور له کور ورکی الله خپل کورونه ولا ورکی الله ډیر دعاګانې د کور د پاره خلکو غوښتي دي الله خپل کورونه ولا ورکی د چا په کورونو کې مشکلات دي الله حل کی څوک د حج او عمره په طلب کې دي الله تعالی کولاو کی څوک معذور دي صحت ولا ورکی الله بالله مسلمانان په بارو ملکونو کې دي الله ټول خوشاله کی څوک د نوکرای د پاره غواړي نوکرای ولا ورکی د چامور پلار یو یادواړو پاتشي دی الله بخنه وته وکي قبرونه د نور لړکی الله د ټول مسلمانانو په حال باندې رحم وکي الله زمونږ او د ټول په حال باندې رحم وکي ورونو دعا وکي د فلسطین مجاهدین په ډیر لوی تکلیف کې رہی سار دي من ما خام په درستخان کې نور جماعت او هغه بچی را جوختي د غبارودو نه را جوختي الله د فلسطین امداد وکي الله د فلسطین امداد وکي الله د فلسطین امداد وکي الله ډیر زره بچی په شهیدان شو ډیر زره الله دې امداد وکي الله دې امداد وکي الله د اسرائیل وسلې به اثر کی الله د غیر حوارین وسلې به اثر کی الله فلسطینیان په ډیر امتحان کې رہی سار دي الله
ته پې رحم وکړي الله ته پې رحم وکړي الله ته پې رحم وکړي الله ته دې نه رضا شي الله د امتحان دې نه اوچت کړي الله د هغوی د وینو په برکت سره په دنیا کې انقلاب اسلامي راولي په بلادو اسلامیو کې اسلامي نظام راولي الله په پاکستان کې شرعي نظام راولي الله د قرآن نظام راولي ټولو د پاکستان دپاره دعا وکړي الله پکې امن راولي د پاکستان او د افغانستان په منځ کې څه اختلافات دي الله دې ختم کړي الله دې ورورولي قایمه کړي الله دې اتفاق راولي الله دې مسلمانان یو کړي په مقدس ځمکه چېرته مسلمانان دي الله دې ټول خوشحاله کړي الله دې ټول مسلمانان له خیر ورکړي الله دې زموږ ستاسو مسایل حل کړي الله دې زموږ ستاسو هر پریشانی ختمه کړي ورونو دعا وکړئ پرون داسې زموږ د هلکان د چم لګیا دي خدمت کوي دا ټینټونه یې تړلي دي کورونه یې روزګار کړي دي په ډیوټو باندې ځای په ځای ولاړ دي د ټریفک دپاره دعا ورته وکړئ چې دوی الله خوشحاله کړي الله دې ولې برکتونه ورکړي الله دې دوی په مال اولاد کې برکت واچوي موږ یو ملګری دی مور یې ناجوړه ده الله دې ولې صحت ورکړي الله دې ولې اولاد کې برکت کړي ټول مسلمانان دې الله خوشحاله کړي د ختم دپاره څوک په کم ځای نه چې راغلي دي الله ما سره خو بدله نشته تا سره بدلی دي الله دې له بدلی ورکړي الله دې په ډکو جوړو دلته نه رخصت کړي د ګندپ نه راغلي دي د وړوکي لاور نه راغلي هند نه راغلي دي د زروبای نه راغلي دي سار ما سرګن ملګري ملاو شوي ټوپای نه راغلي دي تاسو ټول دې الله دلته خوشاله بوزي الله دې د برکتونه درکړي الله دې تاسو جوړو کې خیر واچي تاسو مرادونه دې الله پوره کړي تاسو دعاګانې دې الله قبول کړي تاسو په رزق کې دې الله برکت کړي تاسو غمونه دې الله په خوشالو بدل کړي تاسو مرزونه دې الله له کور په اوبو شفا کړي الله دې موږ تاسو ټول له حادثو نه وساتي الله دې موږ د فتنو نه وساتي الله زموږ د ملک امن او امان قائم کړي الله موږ له خیر راکړي ورونو زموږ دې کلي کې بالله ښکلي علما چې دې کلي خدمت یې کړو د دې علاقې خدمت یې کړو نن تللي دي هغوی ته دعا وکړئ چې الله ټول غریق رحمت کړي الله دې ټولو قبرونه باغې شي د جنت کړي خاص کر په دې جومات کې لومبی استاذ حبیب الله استاد جي او زمونږ بابا قاضي اشرف خان صاحب رحمت الله علیه بل زمونږ مشر د کلي مشر قاری نظام الدین صاحب رحمت الله علیه مولانا عبدالمالک صاحب رحمت الله علیه شمس العارفین مولوی صاحب میاګل صاحب رحمت الله علیه او فضلوان ماما زمونږ سوپات شوی زما استاد محترم چې ما چا سره قرآن ویلو احسان الحق صاحب د شاه منصور څه کالو پات دي زما استاد محترم د فلوډن فل واحد مولوی صاحب او زما استاد محترم چې ما لومبی چا سره لیک بې ویلو قاعده مې ویلې وه پلیمین استاد جي او زما پوپو چې زه په موږ باندې مو درولې وم ما ته ټول دا نن چې زه ستاسو وینې وروڼو دا زما د پوپو برکت دی زما استاد هم وه نن هغې تللي دنیا نه الله دې ورته بخښنه وکړي الله دې ټولو مړو ته بخښنه وکړي الله دې د هغې قبرونه د نور نه ډک کړي الله دې ټولو مشرانو ته عفو وکړي الله دې ټول مسلمانان خوشحاله کړي الله دې ټولو مسلمانان د خیر نصیب کړي که زمانه کم ایر دی الله ته یاد دی الله زمونږ د کلي کوم علما مولانا عبدالودود صاحب عبدالحلیم صاحب دا مشرانو زمونږ د کلي لوی علماو نن تللي دي الله دې ټول غریق رحمت کړي د نیر مولانا عبدالحکیم صاحب الله دې ټول غریق رحمت کړي الله دې ټولو ته بخښنه وکړي چا د قرآن خدمت کړی دی او نن نشته دنیا کې الله دې د هغې احصایي په موږ ساتي الله دې قبرونه د هغې د نور نه ډک کړي ټولو مسلمانانو ته دې الله بخښنه وکړي الله دې ورته مغفرت وکړي ټول مسلمانان دې الله خوشحاله کړي او د موږ د طالبانو سره د محلي والا ډېره خواري وکړه دا څلوېښت ورځې دوی له پېشمني راوړي دي چایانې وله راوړي دي ډوډۍ وله راوړي دي جامې وله وینځلي دي او دوی به دلته ډېرو طالبان یې خفه کړي نه دي په ځان یې سخته تېره کړې ده خو دوی له منډې والي دي الله زموږ دا محله آباد وساتي الله دې دې طالبانو د برکته دا ځای آباد وساتي الله دې جومات له نوره ترقي ورکړي دې محلې له نوره ترقي ورکړي الله دا محلې کې کومو زنانو دې طالبان له خدمت کړی دی کومو نارینهو کړی دی ټول خوشحاله کړي ټول له برکتونه ورکړي او الله دې زموږ ستاسو پریشانۍ ختمې کړي دا ما استاد محترم چې ما سره قرآن مجید ویلو ما له به حیا راغله چې دی به سار په سپینو ډکو راغی او زما مخې ته به سبق ته کېناستو ځکه چې زه د په دخیاتو به ناست وم د 5 کالو ما سره قرآن قاري سید عرب خان صاحب الله دې د په عمر کې برکت کړي ورونو دعا ته ټولو کوي بیمار دی الله ته ولا صحت ورکړي الله شفا ولا ورکړي الله زمونږ ډېر خوږ استاد دی زمونږ د پلار په ځای پلار دی استاد مې دی الله دې له ډېر برکت ورکړي خوشحاله کړي په ژوند کې برکت کړي دا زما نور مشران د کلي زما د سکول استادان پکې څه کالو نوررحمان صاحب شیرمان استاد جي او میر نواب استاد جي عزیز کاکا جي نور دا بالله زما کالا دارونه د مانډیرای اجي صاحب دي دوی ټول به سهار راتلل
مال جذبه او چته کړي ودا د دې برکت دی الله دې خوشاله کړي الله دې له برکت ورکړي په قران پوه کې فقیر کاکا موږ سره سو کال ناراضي شاه محمد کاکا جی بیمار دی زمونږ د چم مشران دي ګل بچا کاکا جی ټول ته دعا وکړي الله دې ول صحتونه ورکړي ټول دې الله خوشاله کړي کوم پاتشي دي وزیر محمد کاکا جی نذیر محمد کاکا جی او صادق شاه کاکا جی اسکندر شیر بابا شریف خان بابا تیلار اور دا موږ سره په تیر ملګرو کې اوس نشته که زمانه کوم ير دی الله ته یاد دي اجي بادر کاکا جی الله دې ټول ته بخنو کی الله دې ټول قبرونو د نور نډک کی او نو موږ له مدرسې لپاره چې چا ځای را کړل دي محمد شیر بابا دي او مدرسې خدمت هم کوي دا نن هغه کر اجتماع دا ټول التزامات کوي الله دې هغه خوشاله کی ټول امت لري الله خیر ورکي تاسو کورونو کې دې الله برکت کی ورونو ماته ټول ښکاري الله په علم کې الله چې دې تاسو سغواړي ولا ورکي الله دې ټول خوشاله کی نن زموږ د کلی علما راغلي دي چاپیره د کلی علما راغلي دي او ورسره په دې میاز کې چې کوم دي سیاسي مشران زموږ د کلی ډیر خلک راغلي دي الله ټول خوشاله کی الله دې برکتيان کی الله عزتونه ولا ورکی خیرونه ولا ورکی الله ټول خوشاله ورکی دا زموږ یاسر په سیب دی پرې جمعات کې ما سر نائب هم د خدمت هم کوي نه یو پاتشي وا دعا ته کوي چې الله ته بخنو کی اوس دې دوره کې پاتشي وا الله دې ته بخنو کی پرې دوره کې زموږ یو بل ملګرو د معنی راي فضل ابو استاد ګلکار استاد هغه په دوري لراته بیا وپات شو الله دې ته بخنو کی یو زنانه و معنی راي کې الله دې غي ته بخنو کی یو بل و من سر دوره کې شریک وپات شي دي الله دې ته بخنو کی سورونه خويندې دنیا نه دي خدایا ستا په علم کې ته بخنو کی الله ته بخنو کی ما د دعاګانو ته پر الله چټونه راغلي دي خورونو کم نوم بالم الله ته معلوم دي څوک په دوبای کې دي څوک په سعودي عرب کې دي څوک په بار ملکونو کې دي زمارو انګلند کې دي هغه ټول ملګرو د پاره دعا غوښتله الله ټول خوشاله کړي کامیابی کړي حلال روزي ولا ورکي برکتونه ولا ورکي الله ما ته د ملکونو نمونه واغستل په دغه ملک چې کوم مؤمنان دي ټول خوشاله کړي ټول برکتونه ورکي الله زمونږ او دې ټول نه رضا شي الله زمونږ د خدمت قبول او منظور کړي الله را سبق قبول او منظور کړي الله دې طالبانو علم کې برکت واچي الله زمونږ او دې پریشانای ختمي کړي الله د رمضان او قران زموږ شفاعت کوونکی وګرځي الله منګه ټول له رضا شي الله زموږ د ملک امن راولي خوشاله راولي سکون راولي الله د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي وسرونو تاسو کې په بازي خلک په لکه به یو دعای لکه به حاجتي ماته خو نشي ویلې نو رب العالمین خو پټه نه ده کنه دا زموږ ایمان دی چې زموږ پړونو باندې الله خبردار دی او الله تا د دې پړونو گوا کوم الله دې دعا قبول کړي الله دې دعا قبول کړي الله دې دعا قبول کړي چې طالبانو ته دعا وکړي ته علم کوي الله دې علم آسان کړي ټول مسلمانانو ته الله خیر ورکړي دې غیر چاپیره کورونو چې سور مرسته کړي دا امداد کړي الله دې ټول خوشاله کړي او ورونو چې څوک د دین خدمت کوي په کومه جامه کې لګیاري که تبلیغیان دي الله کامیاب کړي که مجاهدین دي الله امداد وسره کړي که علما دي الله امداد وسره کړي که حافظان دي امداد وکړي زمونږ د جمعات کې درس او تدریس ته د ایپس د ناظری د ترجمه مدرسه را الله دې کامیابی کړي دغه معلمین دې الله کامیاب کړي الله دې تاسو ټول خیر درکړي الله دې له برکتونو درکړي الله دې له خوشاله درکړي او د شاسه مسلې دي الله دې دغه مسلې اواري کړي یو ملګری پاسپورت یې روښوي دی ور دي کې ول الله چاله سکاله روښوي الله دې ول ورکړي او ټول امت دې الله خیر ورکړي سال دعاګانې دې الله قبول کړي او طالبانو دا باغ بهار به بیانې خو الله دې زمونږ استاو دا دوره خیری نه ګرځي الله دې مونږ بیا را جمع کی کال دې الله مونږ بیا را جمع کی الله دې مونږ بیا را جمع کی او الله دې مونږ استاو ټول نه رضا شي او ما ته هم دعا کوي او زه تاسو هم دعا کوم تاسو ما ته دعا کوي زه تاسو ته دعا کوم او بیا الله خبر چې بیا وکاله ملاقات یو کنه وي خو الله دې زمونږ استاسو دا ملاقات اخیره نه ګرځي الله دې مونږ بیا په ژوند یو ځای کی الله دې مونږ بیا په قران یو ځای کی الله دې دا باغ په هر بیا د کشاندي کی الله دې ټول مسلمانان خوشاله کی الله دې زمونږ پریشانای ختمي کی ورونو ټول می ډیره دعاګانې دي خو الله تعالی معلومي دي زموږ دعاګانې قبول کړي الله زموږ دعاګانې قبول کړي ټول مسلمانانو له خیرونه ورکړي زموږ مشران دي ټول تر دي ماماګان دي دوی بسار رال در غرمې پورې کارونه کاریاب کړو ناس په الله دې خوشاله کړي بچي ولا کامیاب کړي سار چې راتلم الله زنانو راته وي د دعاګانو لپاره
د چا خپو بیماری ده، د چا دړو بیماری ده، ټول له صحت الله ورکړي، برکت ولا ورکړي، کامیابی ولا ورکړي. الله زموږ نه رضا شي. تاسو موږ دې الله ټول خوشاله کړي. الله دې زموږ استاسو ټولو په حال باندې رحم وکړي. الله موږ سره د خیر او د احسان معامله وکړي. الله مرګ برازي ورونو، الله دې موږ ټول کلمه طیبه په جبر راولي، او الله دې موږ مرګ په وخت کې کلک کړي. الله دې موږ ټول تر ځن کدن سختي اسانه کړي. الله دې ځن کدن ډېر لوی سختي د موږ دې اسانه کړي. الله موږ دې ځن کدن سختي اسانه کړي. الله موږ د قبر سوال جواب آسان کړي، د قبر رڼا را د نصیب کړي. الله هر پریشانی مخدمه کړي. الله او پولیس رات بن بجلی د پلک په شان تیر کی، او الله جنت الفردوس کې مونږ ټول یو ځای کی. الله د محبوب علی السلام د جنډې لاندې مو یو ځای کی. دا غي د مبارک لاسو هغه او به نصیب کی، شفاعت کبرا مو نصیب کی، او الله تعالی رضا شي. او ورونو دعا وکي چې الله مونږ تاسو ټول حج لبوزي، الله مونږ ټول حج لبوزي، الله مونږ بیا حج لبوزي. الله ستاسو خزانو کې دی خدایا ستانه غواړو مونږ ټول حج لبوزي، الله مونږ ټول حج لبوزي. دې مشوم ته دعا وکي دا زمونږ معذوره دي خدمت به کو، الله دې ولسیات ورکی، الله دې ټول خوشاله کی. او ورونو زما بچو ته دعا وکي چې الله دې دیندار کی، الله دې د دین لپاره قبول کی. زمونږ مدرسې معلماتو ته دعا وکي چې الله پاک هغه ټول خیر ورکی. او زما دې مور پلار ته دعا وکي، دواړه بیماران دي خو خپل قرباني نه پرې خو دي سبق له بدواړه راتلل. الله دې دواړو په صحت کې برکت واچي. مور مې رسا بیمار ده، پلار مې بیمار دی، خو خپل همت یې کړی دی. او نو دا د اخلاص دی، د دې دعا له سبا زیب سبا زما مهنتي دې ته دعا وکړي چې الله دې په عمر کې برکت کړي، الله دې په عمل کې برکت کړي، الله دې خوشاله کړي. دې چم کې سوره مشران ما ته ښکاری، الله زبر کم نوملم، الله دې خوشاله کړي، صحتونه ولا ورکړي، برکتونه ولا ورکړي، خوشاله ولا ورکړي. الله زمونږ او دې ټول رضا شي، هر پریشانی مو ختمه کړي، دنیا آخرت مو خسته کړي، استقامت را لراکړي. او نو دعا کوي چې الله موږ در مرګ پورې په دې دین باندې کلک وساتي. الله موږ د خپل قران نه جدا مکړي، د دین نه جدا مکړي. الله موږ د اخلاص راکړي، الله اخلاص را لراکړي. پولیس والے سمرګری دي د دعا لپاره ویلي د الله دې خوشاله کی، ټول مسلمانان دې الله خوشاله کی. یو ډاکټر صاحب دې هغه ویلي دي نور سمرګری دي ټول دې الله خوشاله کی. ورونو دا موبایل میسجونه ډک دی، دا پانه ډکره او زه کم وام رب ته معلوم دي ټول خوشاله کی، ټول برکتونه خوشاله کامیابی ورکی. د چا په کورونو کې دشمنی دی الله اتفاق ورکړ راولي، کورونه آباد کی. د کوم ولکانو چې نه کور رښتې نشته الله خپل رښتې ولا ورکی. الله د چا اولاد نشته صالح اولاد ولا ورکی. الله د چا کورونو کې ناچاکۍ دي کورونه په اتفاق او محبت سره آباد کی. الله زموږ او دین رضا شي، الله ته رضا شي، الله ته رضا شي. وصلی الله دا مونږ چې کوم دعا وکړه الله دې کوم کم خیر وخت دې مونږ لراکي، او مونږ کم خیر نه وخت مونږ نه پاتې رغر علم راکي. الله دې کوم شر نه په پناه وخت مونږ دې وساتي، کوم شر نه په پناه نه وخت را روان مونږ دې وساتي. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين 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 يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. تاسو ټول ته الله دا ختم مبارک کی.